بسم الله بسم الله. چوټي وشوه د خیره او مونږ کور ته راورسېدو. ناهید جی ناهید بیبي به درته کپړې بدلې کی. ناهید دې ته بیا کپړې بدلې که ها. دومره ناوخته مو جینکو ډېر کارونه مو په سر پراته دي. نیا بھائی آی ریلی سوري، مونږ ډېر کوشش وکړو چې په وخت راشو، خو څه وکړو بیا هم لیټ شو. تا ته خو ما ویلي دي چې په دې حالت کې بهر ډېر وزه ما او تا خو چې د کله خپل زوی په بورډینګ سکول کې داخل کړی دی که نه، نو د هغه فکر ته بالکل پرېښي. فون یې راغلی و، تا او بابا ډېر مس کوي. الې ورشه فون ورته وکړه شابه، هسې نه چې کور ته واپس راوتښتي. زر کا آی ایم سوري نیا بی، زه ورځم کال ورته کوم. پلیز تاسو د کور د کارونو غم مه کوئ. رفیق شته، هغه به سنبالي که نه دا هر څه. بچې دا رفیق پس څه کوي چې تاسو ټول خپل کارونه هغه ته پرېږدئ او ځئ ته؟ ها او ریشه ستاسو هغه سړي څه شو؟ لږ ساعت مخکې مو سره خبرې وشوې، بس راتلو ولدي. زما یقین و چې زما ډارلینګ با ټول کور په سر راغستی وي که نه. واو چې زم داسې بېغمه شم که نه، نو نور څوک ته چې دې کور خیال بوسات. اوهو نیابه ځکه خو مونږ بې فکره یو چې ته یې که نه. بچې ته خو دا خبرې مه کوه. ته مشر یې، ټوله ذمهواري ستا په سر باندې ده. زه اوس بوډۍ شوم، ما نه نور کارونه نه کېږي. اوهو څوک وایي چې ته بوډه یې؟ مونږ به تا بوډه کېدو ته پرېنږدو نیابه. ښځه پرېږده دا بې فضوله خبرې. زه ډېره ستړې یم، زم آرام کوم، باقي کوې دا خپل کارونه. ها بچې، هغه رفیق په چوټۍ روان دی کور ته. ما څه کپړې راوباسلې د هغې ښځې او بچو له چې بیا یې ولې په یاد ورکړي. ټیک ده اوکې نیا به ټیک ده اوس هم سنبالوي خپل کارونه. زه درنه لاړم بس کې. یاره دا نیا به هم بس ته ټیک یې؟ رمشه پلیز دا سوټ چې زه واچوم نو زه به ښه ښکارم. دا سوې دا خو ستا فیوریټ ډیزاین دی، دا خو ما هم نن راغوښتی دی. آی نو بټ ګرے کلر پلیز. ټیک ده ما چوه، بلکې لاړ شه بابي نه دې تپوس وکړه چې کم کلر د هغې خوښي هم هغه واچوه. مړې ټوکې مې کولې ته سیریس وې او دا بابي پکې ده کمه راغه. د هغې خو بس ټول عمر هم دغه یو عادت جوړ شوی دی، خپله کوي او د بل نه اوري. نو ټیک ده که نه، مشره ده د هغې خو به منو. مشره؟ د څه مشره؟ وایي زه د هغې څخه مشره خور یم، صرف رشته کې رانه مشره ده ځکه چې د هغې د دې کور د مشر سره واده شوي. هماغسې څنګه چې ستا ما سره واده شو او ته کشرین ګور جوړه شوې، ښه ده که نه؟ ټول غم د مشرانو په سري او کشران بې غمئ. یا صرف په ما کې خو د کشرانو عادت بالکل نه راځي. او اسیم کور کې به ټولې فیصلې بابا په ما باندې کولی او داسې ښکاري چې سمره ما نه ټولې بدلې اخلي. کومې فیصلې او د څه بدلې؟ هیڅ فیصلې نه کوي هغوی. ریلی؟ د هغې خو منلي کېږي په کور کې. دا خو ماته پته نشته چې څوک د چا مني، خو دا یو خبره ده چې تا خادم صرف او صرف ستا مني. او کېدل هم داسې پکار دي، او که چېرې داسې ونه شو که نه نو ټول کور ته به پته ولګي چې مشره څوک ده. رښتیا؟ یس. تاسو اوس یو کار وکئ، دا واخلئ واغوندئ او ماته وښایئ. اوکې ښځه که نه، اوس خو لږ وخانده. لاړ شئ واغوندئ دا. یون وړی بل وکړه ښه زما ګوډې واله نه خوري بشکې نه خوري زما بچې نه خوري زما بچې نه خوري زما بچې. دا مړه شوه اوس به دا اوده کېږي. راکماله راشه بچې راشه دا واخله کمرې ته یې بوزه او دی که. او یو خبره مې ګوره په کوله وګونو ووره، که زما په غیر موجودګۍ کې دا دنه خفه شوه که نه او یا مشر بیبي ته څه مسله پیښه شوه نو خیر به دې نه ګورئ. دا شابه ښه جي نو زه د مور نه زیات خیال خو د دې ته ساتې چې ته لاړ شي، د دې خیال به بیا څوک ساتي؟ زه خو یم تا ته تلو څه ضرورت دی رفیقه؟ خپله بیګم دلته راوغواړه. عجیبه خبره کې بچې، دونه ورځې دې په تمه ساتلو چې کور ته به ځې او اوس ورته وایې چې ښځه دلته راوغواړه. د هغې طبیعت ټیک نه دی، هغه به دا دومره سفر څنګه کوي بچې؟ نیابه د ګاډي سفر دی، څه د جاز سفر خو نه دی. څه خیال دی ستا؟
سیبه څنګه چې ستاسو خوښوي. ما خو ستاسو هره خبره منلې ده. که تاسو غواړئ چې هغه دلته راشي نو روبې غواړو، خو مشره بیبي چېرته خفه نه شي. د هغې فکر ته بالکل مه کوه، هغه به زه پوهېږم. ته یو کار وکړه چې ته خپلې بیګم ته فون وکړه او هغې ته ووایه چې زه ډرایور درستوم، ګاډي کې کښېنه او سکون سره راځه او بیا هغه به دلته ښار کې اډمیټ کو په یو خاص هسپتال کې. که څنګه؟ ښه ټیک ده بچې، خو ته داسې وکړه چې هغه ډرایور به پسې ولېږه چې زر یې راولي، هسې نه چې د ښځې اراده دې بدله شي. فون وکړه، زه ګاډی ورستوم. همدا ټیک دې ده؟ اوس ورته کوم. اوکې. دا ستاسو دی؟ او- السلام علیکم. وعلیکم السلام. او ترالی بیبي جی دا زما زوی دی، سلام وکړه. ها ماشاءالله خدای چې رالی اوس بس تا ټول خیال هم دلته ای. او تا ته د کار کولو ضرورت نشته. ښه بس تا آرام وکړه. ډیره ښه ده. ستاسو ډیره مهرباني بیبي جی، ډیره مننه. راځئ راځئ. موټې به وخوره. ښه ولې نه ولې نه. سمرا هغه سمون دلته کار کولو له خو نه ده راغوښتې. نو ولې سیل راغلی دسو که ما ته د الش بس مسله نه وې که نه نو ما به د نوکرانو دونه خیال نه ساتو. سمرا چې رفیق ته په دې کور کې څوک د نوکر په نظر نه ګوري نو بیا ولې ته هغه له د دې خبرې احساس ورکې؟ رمشا ته ډیره کم عقلې. نوکرانو ته که د هغوی حیثیت نه ور یادې که نه نو هغوی بیا په سر خیږي. ریلی تا دا والی خو ډیره ښکلي دي. او ارشد خو مالم ډیره ښکلې والی راوړي دي چې زم خپلې والی په غوږ وکړم. ښه بچې هغه سمره چېرته ده؟ ما ورپسې ناهیده ستولې د نیابې اوس مې راولي. ښه وای دا خو اسما ده، په خیر هلې ته کله رالې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ هایم ماشاءالله څه د نوم سوچ دې ورته کړی دی که نه؟ هغه رفیق وی چې د دې ماشوم نامه به تاسو ایږدئ. زه بږدم، دا خو ډیره غټه خبره ده. تاسو چې زما په سر دا دومره غټه ذمہواري واچوله که نه نو بیا زما هم څه فرض جوړیږي که نه. ښه بیا داسې کوو چې تر څو سمرا نه یې راغلې که نه نو هغې پورې به دا رسم ستا وکړو. نه 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 بیجی دا تاسو دا بس ته غلی شه، ته زما د زوی غونده یې او په هغه لحاظ دا زما یې ګور کېږي. راځه ته کښېنه اسما کښېنه. رمشا دا راکه څه چل دی ولې ګورېږې؟ دا زما د لوڼو په شان ته کېده. رسم کو ښه. بسم الله، الله دې تا له روغ صحت درکړي، ښایسته ښکلي ماشوم سره د روغ صحته. پاسه دې زه نه دې تا جرت څنګه وکړو چې دا زما په ځای کې ناسته. بچې دا مور جوړېدو نو زه څه وکړم چې دا مور جوړېدو واله ده؟ تا زما دا رسم د دې سره ولې وکړو؟ ولې؟ زه خو هسې لیونې ومه چې ما د هفتې نه د دې رسم تیاري کړې وه. سمرا وټ سمرا بچې خیر دی، حوصله. خوښه ده دې زه نه اوس شابه. سمرا خلک ناستې ده، ته څنګه خبرې کوې؟ یو زه په غلط یم، باقي نو ټول صحیح دي. ته ماله نور هم غوسه راولې. هر څه چې وي نن پورې په دې کور کې نیابه سره دومره پوچت اواز بالکل چا خبرې نه دي کړې. هم زه به د خلکو خیال ساتم، زما به ډسو خیال نه ساتي. زما هغه ټول رسم یې خراب کو. بچې بس پرېږده دا هر څه، زه لوڼ نه کوم دا رسمونه. په تندرو له د پاټي او خوشارشده طبیعت خراب دی د دې که نه نو سوري ځکه نیابه، خفه نه شي. بچې هېڅ خبره نه Sorry. هېڅ خبره Sorry. نه. کینی پلیز. سوری.
سمرا د هر څه سو دا تپوس خو مال ستاره پکار دی چې دا سار کتو ما د خپل راتلونکي ماشوم د پاره پټی خوا هغه زما رسمو هر څه جو خو تعالی نه به سره داسې خبرې کول نو پکار ما بنیا به سره کلم داسې نو کړي کاغه مال دا موقع نه ورا کړي ته په هوش کې خوې نه پورې په دې کور کې دومره پوچت आवाज نه به سره چا خبرې نه کړي سمرا ارشدا تا سره صرف د نیا به فکر دی داغه احساس تر سره او زما د سره رسغم نشتا تا ته پته ده چې هغه وخت په ما څه تیریدل چې کله ما الته وکتل زما په ځای باندې بل څوک ناستو ما سره زیاتې شوی سمرا کله چې د یو غریب د پاره سکی کنه نو داغه په بدل کې دواګانې ملاويږي پوه شوې ته غریب سره صرف هغه عمر کول پکاري چې څومره داغه حیثیت وي ما ته داسې ښکاري چې ته په هوش کې نه دا دومره غټي خبرې مه کوه کله دا نه ناراضه شو کنه نو په یو سکند کې به پس ما کرو غورځي او کم آن ارشد دا غریبي او مالداري دا ټول هر څه د الله تر طرفه دي په دې کې زموږ څه ګناه نه چې هغه غریبانان او موږ مالدار یو اخو سره څه زیاتې نه دي کړې ٹھیک ده ما میټیریال وکړه دا تاسو پریزنټیشن کې انکلوډ کړئ دا ډېر امپورټنت پریزنټیشن دی سبا پورې تیار پکار دی ټیک ده سر دا به هم زنن تیار کوم نو بیا به کور ته ځم ٹھیک ده موسم ډېر خرابېدو والا دی ما ته ښکاري چې زه به په افیس کې سارېږم تاسو داسې وکړئ دا کمپلیټ کړئ څو پورې چې پریزنټیشن نوی ملو زه افیس کې اوکے سر ٹھیک ده Okay. as soon as possible Okay, please sir. thank you Thank you. سچل دی بھائی جان نن خواړو ستړي کېږي نه ستړی شوی خو یم یار بیګا چوده شوی نیم خو بعضې معاملات داسې وي چې هغه د خوب نه زیات ضروري وي یا سره ایگزیکټلی لکه چې نن به بابي رضا کې نو وی یا سره بھائی جان ما کلم ستاسو معاملې کې څه نه دي ویلي په دې وړو خبرو د کور ماحول خراب شي یا به سهار راسي پریشانه ده څو ځلې فون وکړو پلیز همدغې فون دی السلام علیکم نیابه جی ما بھائی سره خبر وکړه هم نن به رضا کی یا سره ارشد ته ووایه چې زر کور ته راشي سمرا به هسپتال کې داخلو سوي نیابه سمرا هسپتال کې داخلول دي اوکې مونږ راځو بچی را روان دی حوصله وکړه سو شو بابي هسپتال کې داخلول دي یا سرانو تا به ورته ویلو چې ډرایور سره لاړه شه زه به هلته هسپتال ته ورسم نیابه ډیره پریشانه ده زه ځم که نه تا سره نه وروره تی سار شه دا پریزنټیشن ضروري دی کم چې کېږي امید لرم چې دا جوړ شي تی سار شه زه به لاړ شم خو ګاډی آی مینج ډرایو به زه خپله وکړم زم ګاډی تیز چلولی شم چابي ډرایور سره ده جی I'm so sorry. موږ ستاسو ماشوم بچ نه کړی شو. بیګا د شپې یو تیز رفتار ګاډي د رفیق ښځو د هغه بچی ووهل او دواړه په موقع مړه شو نیا به د اصل لیونتوب دی هغې ته وایي چې ډرایور سره هسپتال ته راشي زه به ورشم مخکې موسم ډېر زیات خراب دی پته نشته څه کېږي بچی ما ورته ویلي دي خو چې هغه زما ووري که نه یا به نو دا واله په خپله ورسره خبرې وکړه ارشدا زه ډرایور سره ځم نه زه به هم تا سره ځم خوشحاله شوې ودرېدل اوس فورا راځه یاره خو سمره
دا واخله روټه وخوره. رفیق رمشه بیبي سکار پسې لېږلی دی. فون یې راغلی و چې د سیلۍ د وجې به هلته ایساري، چې موسم ټیک شي را به شي. ته پریشانه کېږه مه. ښه ټیک ته. څه څیز دې پکاري نو ماته وایه، زه ورځم. موري زه بهر ځم، بابا لوبې کوم. نه بچی، که بیګم صاحب ولیدي نو غصه به شي درته. موري زه دونه لرې نه ځم. ګوره دومره تیزه سیلۍ ده اوس مزه. رضا خبره اوره بچی، رضا خبره اوره. رضا هلو ارشده کلک د نور نه وخت کو کنه نو د خپل ژوند هر څه به دې وبېلې. بس درغم ډاکټر صاحب آی ایم سو سوري، موږ ستاسو ماشوم بچ نه کړی شو. ارشده بچی حوصله وکړه بچی، الله به نور اولاد درکړي، ته پریشانه کېږه مه. ارشده I'm sorry بچی، I'm sorry. حوصله وکړه بچی، حوصله وکړه. الله بخیر کړي. حوصله وکړه بچی، الله بخیر کړي. حوصله وکړه، مه پریشانه کېږه بس. ارشده ما معاف کا. دا ماشوم چې تا ته څومره ګران دومره ماته هم. ارشده ستا په سر مې دې قسم چې ما دا د قصد نه دي کړي. ما خو دا سوچ کړو چې زه به تا سره یو ځای لاړه شم او تا به ګاډي کې پخلا کړم. اوس بیا زه جرم مور نشم جوړېدی. دا ماته ټول عمر پیغور جوړ شو. ارشده وایه کنه چې زه تا معاف کړم. ارشده پلیز زه ستا د خولې نه اورېدل غواړم. ما ته پته ده چې تا سم کړي دي او سکې دې کړي دي. ګینې کومه مور به دا وغواړي چې د هغې ماشوم دې د هغې نه جدا شي. زه به ستا علاج ضرور کوم. هر څه به ټیک شي.
I promise هر څه به ټیک شي. منم زه چې زه بدتمیز یم غوسه راځي ماته زه دیمه خورشیده ته خو ډېر ښه انسان یې تا هر چا مدد کې د ډېرو خلکو دعاګانې دي تا سره خو بیا داسې ولې وشو خورشیده الله زما سزا تاله ولې درکوي تا ته د کمې ګناه سزا ملاویږي بس کا الله چې څه کوي هغه کېږي. I'm sorry. هر څه به ټیک شي. یاسره भाईजान हिम्मत वकई प्लीज دا به د الله رضا وه. هغه اینو تاسو پریشان یې خو زه تاسو نه څه پټولی هم نشم. دراصل هغه څه خبره ده وایه. وایه سره څه خبره ده. بیګا د شپې یو تیز رفتار ګاډي د رفیق ښځه او د هغه بچی ووهل او دواړه په موقع مړه شو. I'm sorry भाईजान. I know چې دی وخت تاسو ډېر سخت نه تیریږي. خو تاسو ته ویلم ضروري وو. کله ما تاسو نه څه خبره نه ده پټه کړې. هغه د رفیق حالت ما نشو لیدی. لکه د ماشومانو یې جړل او کله خو بې خوده شو. ډېر په ګرانه مې حوصله ورکا. بچو ډونټ وری بھاईجان. تاسو دلته بابي سره اوسئ. زه به هر څه ټیک کړم. رمشه او نیا به زه کور ته بوځم. د کفن دفن بندوبست هم شو. ماسپښین جنازه ده. که تاسو راتلی شئ نو راشئ. ګنې هېڅ خبره نه ده. زه به سنبال کم هر څه. خو پلیز تاسو همت مه بیلئ. یعنې زه به هم همت بیلم. خو زما دا بد دعا ده چې هم خوشحالي ونه ویني. هغه زما ژوند برباد کړی دی. ناصر هغه د رفیق د ښځې او د ماشوم اکسیډنټ هغه اکسیډنټ زما ګاډي سره شوی و.
اورېدلی مې دي ډېر خطرناک اکسیډنټ و ګاډي دواړه په وینو سره کړل او تښتېده د انسان د ژوند هیڅ قیمت پاتې نشو مور او زوی ډېر وخت پورې په سړک پراتو بیا پیروستو د چاره هم راغو امبولانس یې ورته راوغوښتو څه پته ولګېدله چې څوک وه بدبخته وروره هغه ودرېدلې چېرته و چې په ګاډي ویول نو وتښتېدو د انسان د ژوند غواړو څه قدر نشته یار ته صحیح وې معافي غواړم صاحب ما ستاسو غم راضي ونه کړې شوه زما ښځه او زما زوی د زړه ټول ارمانونه مې په زړه پاتې شو یو ظالم دی په ګاډي ووال او تښتېدو ډېر وخته پورې په سړک تړتکې ووالې خو چا هسپتال ته ونه رسول د غریبانو ملا سجون دي د جړاو د سلګو او بیا زما ښځه او زما زوی هغه انسان نشي کېدی چېرته ځناور به چې داسې دو مظلومانې والا ولاړو خو دا هم کېدی شي چې د هغه سړي چېرته د زر تلو مجبوري وه چې هر چېرته تلو او چې کوم ځای مې اوس خو زما دا بددعا ده چې هم خوشحالي ونه ویني هغه زما ژوند برباد کړی دی هم ټول عمر داسې په لړزاني صاحبه که هغه ماله په ګوتو راغی نو په دې خپل لاس به یې وژنم او داسې به یې وژنم داسې څنګه چې هغه زما ښځه او زما زوی وژلي دي هم هلته به ورته ناست یم تر څو چې هغه په تړتکو ساني وتې ته وګوره زما د ګل په شان زوی وژلو ځه د جنازې وخت شو رونو راپاسئ چې جنازه وکړو راځئ راځه आराम सरा शाबाश केना समरा څوک چې هر څه وایي خو زما زړه وایي چې ته به یو ځل بیا مور جوړېږي په دې کور کې دومره هر څه وشو د رفیق ښځه او ماشوم مړ شو او ما ته اړو چا ونه ویلې ته خپل حال ته خو ګوره
څنګه دی هغه؟ ټیک دی، بس پریشانه غونتی وي، نه څه خوري نه څه څکي. زه دا سوچ کوم چې د هغه غم زما نه څومره ډېر دی. رمشه چرته هغه خو بازار نه کړی ماته، ما هغه سره ډېر زیاتې کړې، هر وخت به مې ورته ستغې سپورې ویلې. سمرا دا څنګه خبرې کې ته؟ لومبۍ خبره خو دا ده چې هغه داسې نه دی، او دویمه خبره دا ده چې هغه غریب به په خپله دا سوچ کوي چې ما ته چا خیرې وکړې، هغه به چاته څه خیرې وکړي. ګوره زما خبره واوره، په داسې فضول خبرو سوچونه مه کوه، بس ته خپل خیال ساته. ته آرام وکړه، زه لږ ساعت کې واپس راځم. اوکې؟ Thank you. یا سره زه تا سره یو خبره کول غواړم. څه چل دی بھائی جان؟ خیر خو دی که نه؟ څه چل شوی دی؟ یا سره که زه تا ته خبره وکړم نو ځان سره بې امانت وساتې. پلیز ما ته ووایه اخر چل څه شوی؟ فار ګاډ سیک زما زړه ګبراویږي. یا سره هغه د رفیق د ښځې او د ماشوم اکسیډنټ، هغه اکسیډنټ زما ګاډي سره شوی و. What? Oh my God. Oh. بھجان تاسو خو چاته نه څنګه به مې چاته ویل، او بیا هر څه دومره تیزه سره وشو چې ما